دار واده چې یوه ورځ په هوټل کې روټۍ وي او بس کیسه خلاصه شي. د غریبانو واده چې یوه میاشت مخکې ښځو دبلي ایښي، دی وله نن ترور نکریزې راوړی او دی وله نن مامي راوړی او دبلي دي او ډولکي دي او سورناګان دي او دا د ډمې زامن دي ورته ګډېږي. صاحبت ستاسو خدای هلاک که چې هلاک شي، تاسو خدای هلاک. تاسو وایي چې سختی ده، ګرانی ده، بیروزګاری ده. تاسو بیروزګاری محسوس کولی نو دا کارونه به هم کولی. بیروزګاره قوم خو د شپې خوب نه ورځي او د ورځې در په در او خاورې په سر ګرځي. بیروزګاره قوم خو داسې بیروزګاره قوم په پردو جنجونو کې ډمانو ته ګډېږي. بیروزګاره قوم او بیروزګاره قوم بچی ټوله ورځ بلیټونه کوي. د بیروزګاره قوم بچی ټوله ورځ ویډیو گیمونه کوي. د بیروزګاره قوم بچی د شپې په میوزیک سنټرو کې بلو پرنټونه ګوري. هیڅ بیروزګاری نشته. نواز شریف ته وایم چې خیر خیریت ته، خدای دې نورم مټ په بری کا چې د دې خلکو نه ښځې والي ښځې د اوس قوم لم چېرته خدای خب هلکه خرې له خدای اس میړه ورکوي. خرې له اس میړه میلاویږي، خرې له میړه خر میلاویږي. دا خره قوم دی هم خره به پې راځي. خدای دې داسې بېروزګاره کړي چې په نوړی پسې سل ګزه ټوپونه ووایي. بېروزګاره قوم بچي چې هغه د شپې ټلویزیون او وی سی آر په اوږه کړي او کور ته یې وړي او په مور باندې دا پردي سړي ګوري. بېروزګاره قوم دې ته وایي، غریبي دې ته وایي. هېڅ غریبي نشته، خیر خیریت دی، امن و امان دی. روټۍ ډېره ده، جامې ډېرې دي، هر څه ډېر. ګیله ونه کوي او نه شکایت وکړي. خدای نه باغي قوم یې انشاء الله العظیم د الله د قهر انتظار کوئ چې داسې ګړچ درکړي لکه بله ورځ چې مصر له ورکو. قاهرې غوندې ښار له 20 سکنډه یو ګړچ په زلزله ورکو، 3000 خلک یې د بلډینګونو لاندې کړل. تر اوسه پورې لا مړي نه دي رئیس. د دغه ګړچ انتظار کوئ چې په چا کوټې راکېنئ، په چا لنټرې راکېنئ او په چا په سړک روان یو بلډینګونه پرې راوغورځوئ. د دې قهر انتظار کوئ. تاسو خو د خپل ډمتوب او کنجرتوب نه منې کېږئ نه، د ارامتوب نه منې کېږئ نه، نه ښځې او نه سړي. منې کېږئ نه، تماشې به د ځان وکړئ. انشاءالله د بني اسرائیلو چل به در باندې کېږي. که آخر کې هم خپېمانه شوئ چې توبه وباسو نو فاقتلوا انفسکم، خپلو کې به یو بل مړه کوي. دا عذاب به در باندې راځي. نو دې وجې نه ما درته عرض وکړو چې دا قوم ټیک کېدو تصور نشته، بالکل نه. خاص کر د دې ملک دا نوجوان طبقه چې کومه ده، دا خو دومره باغي شوه، دومره باغي شوه چې پناه په خدای. او څوک چې دی پسې ګرځي او رای راسته راولي،
هغې له به خدای اجر خامخا ورکوي د دې خبرې. لیکن نن تا د دین په لباده کې هغه خلقو پسې خلق ډرامې. عزیزانو یو لاره ده دې وخت کې، یو لاره. دا نور ټول ملک ګوره گپ شو، دروغ او بېایمان او منافقت شو. ستا د ملک سیاست چې دی هغه یو گپ شو. بالکل جګړه په ملک کې صرف دې دپاره ده چې ته کوش او ټټو مال راکړه. یو ډله ده دې وخت کې چې د هغې د وجې زما په خیال چې آسماني عذاب رکاو دی، خاص کر صوبه سرحد کې د هغې کار ډېر زیات شوی دی چې هغه دا تبلیغي جماعت والا. دا یو ډله ده. نور د ځمکې په سر ټول نظامونه چې دي دا ټول ګپ دی او د خېټې جنگ دی او د اقتدار جنگ دی. واحده ډله دا ده چې د 1,40,000 پیغمبرانو لارې رانیولې ده او کوشش دا کوي چې دا سړی د دوزخ نه بچ. نو عزیزانو خدای دې وخت درته پیدا کی او وخت دې خدای در کی چې اوزګار وخت درته ملاوېدو دغه ډلې سره جوړوي. ما د دغه بزرګانو بیانونه ما اوریدلی دي او د دوی عمل مې لیدلی دی او دوی سره نږدې م پاتې شوی یم چې دې وخت کې دین په دغه ډله کې دی. په دې منبر د یو 35-36 کالو الک بیان شوی په دې منبر. هغه ځای کې زه ورته ناست مې اوس هم په دې اړه لیکلی دی. یو خبره وکړه په تقریر کې، ما ته به د هغه په خبرو کې اشتباه شوه. زه د 500 کالو ملا یم، 500 کال. د الله مهرباني ده داسې شی نه دی چې ما نه اورېدلی دی او نه ما د نظر نه ګینې نه دی تیر شوی. د هغه په خبرو کې به ما ته اشتباه شوه. وی عمر فاروق چې وفات شو، چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ چې ما چې په قبر کې ږدئ نو زما په دې مخ خاورې ومږئ. نو کور والا ورته وی چې ولې؟ وی دې دپاره چې په مخ مې خاورې مږلي او خړ مخ خدای ته ودرېږم. ګوره که چېرته رحم یې را باندې وشي. ما ته اشتباه شوه چې کور ته لاړم ومې کتل حافظ ابن کثیر دا واقعه نن 1200 کاله مخکې لیکلی. حافظ ابن کثیر حضرت عمر وی زما په مخ خاورې ومږئ. که حضرت عمر غوندې وی چې زما په مخ خاورې ومږئ نو ستاسو زما مخ څه شی؟ زمونږ خو چې زنکدنې ویاله نه یې راولې یا جامت یې لږ لوی دی چې د قبر کې دا مخ داسې ریګمال کړی ښکاري. نو چې د پیرنګي په شکل کې خدای له ورشي. حضرت عمر خو زما په مخ خاورې ومږئ چې خړ مخ خدای له ورشي. او د چا چې د پیرنګي شکل جوړ کړی او خدای له ورشي نو په هغه به سره هم کی. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو عرض مې داو چې اهدنا الصراط المستقیم باندې عمل دې خلکو کړو. د اهدنا الصراط المستقیم ایمان د دې خلکو. اهدنا الصراط المستقیم ایمان د ابوبکر صدیق زمون او اهدنا الصراط المستقیم ابو بکر ناسته دا سیو کته ونه تا
یو مرغۍ ناسته وه په ونه کې، ناسوري ته ناسته وه او ډېره طبیعت کې وه، کله به یو وزر ګرولو کله به بل وزر ګرولو، ده ورته داسې کتل نو په جړا شو او وی چې کاش اے پروردگاره چې زه خو دا مرغۍ وې څومره بېغمه ناسته ده، دنیا هم بېغمه ده او آخرت هم بېغمه دی، دا آخرت حساب او عذاب هم ورته نشته او دنیا کې هم څه غم نشته، نه د رزق طلب شته او نه د دنیا طلب شته، څومره بېغمه. خدای چې زه دا مرغۍ وې خو چې انسان نه وې، چې انسان نه وې، ځکه چې انسان د پاره څومره مشکلات دي، نو هغه ابوبکر ته مخامخ وکړ، بیا یو ګډوری ولید، کاش اے پروردگاره چې زه دا ګډوری وې خلق حلال کړی وې او په اوري ورید کړی وې او بیا یې خوړلی وې خو چې انسان نه وې. دا د ابوبکر الفاظ. نو په اهدنا الصراط المستقیم باندې خود دې خلق عمل کړي. عزیزانو په اهدنا الصراط المستقیم باندې عثمان ذی النورین عمل کړي. چې د پیغمبر دوه لونه په واده دي، څومره مال او دولت چې ور سره چې په پیغمبر عاشق شو نو ټوله په قربان کو. ولی و زما د محبوب د مینې تقاضا دا ده چې تا سره به پیسې نه. اهدنا الصراط المستقیم باندې خودی خلق عمل. په اهدنا الصراط المستقیم خو حضرت علی عمل کړو. خدای ما ته سملار وخایا. سملار څه ته وایي؟ چې د زوی او د لور واده دي ویم نو خدای ته به وایي چې خدای ما ته سمه لار وښایه. د زوی واده دي چې نن چې د زوی واده سپینګیری پلارې د ټولو نه زیاته لکۍ پکې شي، د هغې خنزیر لکۍ چې وګورې دا پلار خنزیرې زړه پودړه مورې چې وګورې چې په نکریزو روانه یا پوسکای چې یو قسم ګډا کوي قتل خو به می کنه ها ازړه تامبل څنګه ګډي تورې باځه پسار دې ګل دای دای کنه زړه وکاکا مکوا ایزه ما ده زوی واده ده قسم په خدای دی چې ما په سترګو لیدلی پلارم په ګډا ما لیدلی دی. دا د شاخه تاخه زامن خو په کې ډېر ګډېږي که نه پلارې مورې نکریزې ماله په مخه راځي کله زه کور ته ځم یا لاره کې ښځې روانې نکریزې په سر یا مورې را مخکې شي او صاحبه دوپړی ورپسې مورې په ګډې اهدنا الصراط المستقیم. اوس واده خو دار چا شوی؟ پیغمبر لونه واده کړي دي، صحابه او زامن واده کړي دي، هغه ته به ګوري دا واده څنګه شوی. روټه ور کړې ده، ولیمه ور کړې ده. ولیمه څه ته وایي؟ اول خو د ولیمې په تعریف ځان پوه. یو څو کسانو دوستانو ته روټه ورکول دې ته ولیمه وایي. حضرت علی واده چې د پیغمبر د لور سره وشو ولیمه یې څه وه؟ د اوربشو ټوکړه روټه وه، پې د پاسه یو یو کجوره وه.
دا د حضرت علی ولیمه دلته دروغجنې د زوی واده دی صاحب چې ګوره دا کوچی زامن د 200 روپو ګنټې رواني کړي کور دې وران شه چې وران دي شي د 500 روپو وریجې به خورې او 200 روپو ګنټه وړ حکومت ته وګوره که خدای پاک هلاک کی سټیټ بینک کې د روپۍ لوټونه ورکوي نه په روپۍ لوټونو باندې یو د سلو کاپۍ د روپۍ د لوټونو په 140 140 سټیټ بینک نه خرڅي ولی چا په دې دغو کې لګي دا ګنټو کې لګي چې دوره دې ګوري صاحب دا الکان ګنټې به رواني کړي دغه ورجوله به تاسو نن در کې ډېر تلی خوړلې بمی که خدای هم په دستونو کې تاسو وایي په ایمان چې په دې زمانہ کې دا ودونه د دې قابل دي چې سړی ورشي او روټۍ پکې وخوري غول خوراک خدای چې غول چرته غول درې ته ورشي او د دې ټول صوبه سرات غول پکې پراتی او هغه وی خوري د دغه ورجونه غول خوراک خدای ولی تا د پیغمبر د سنتو خلاف وکړو پیغمبر وی من را منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه وإن لم یستطع فبقلبه یو گناہ دی وکتا پلاس منی کا پلاس نشی کولے په جبه ورته وایا په جبه هم نشی کولے په زړه کې ور سره قطع تعلق وکا ورزما په دې دریو کې د پیغمبر په حدیث د تھرو آؤٹ قوم پاکستانی په یوم ایمان نشته د معتبرو واده په نشترحال کې چی التور خلاصي سره د خزو د معتبرو واده چې په انټرکان هوټل کې وی التور خلاصي سره د بیگماتو د غریبانو واده چی التور خلاصي په دې حدیث د پیغمبر د مسلمان عمل ماته وخایا د شیخ عمل پینشتا د اجی عمل پینشتا د مولا عمل پینشتا د سوټی صاحب عمل پینشتا د پیر صاحب عمل پینشتا دا حدیث په پیغمبر د پیغمبر دا ټول قوم په قیامت کې راټینګ کړي کنه ها نستغه اوریجو ته بتا شوټینګ څنګه شي لا پکې आवाजو کې شیخ صاحب لګا دیګ واخه راوړه دا دیګ واخه خو لګا نرمه می کنه ای خر سیلابم یوسا دی حدیث تا گورا دا مهدنا الصراط المستقیم من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده ټول کله او مالت پر ټول شي چې کور دی وران شدا کار مکوا چې نه منی ویني سي چې نه شي نیوه په جبا وای نه ټول مالا او ټول کله ته بایکاټ وکي مو ورځي چې دی ګونه ورته خاصي او سپوته واچي او بکای داس چا کړی دي تر اوسه ما تاسو کوی چې توادل د یاره جی کارت مې در لګل تر نه ما څه کار زنه د زوی وادل سو کرا غواړم او نه چاله ورزما نه د لور وادل سو کرا غواړم د لونو وادونه کورې د میردین جماعت شه د مولا د لور وادي کارت چاپ کړي میری دختر کی شادی ہے اور اپنی نیک دعاؤں سے راشی رسخت کئی راشی وی دالور میں بیگالا رسخت کئی چھے خدای دی بیخ بنیاد بیڑا دی غرکش دلور وادو کارڈونا و خلق والا راغختل دا سڑی دامن یہی کا دا سپی
نو دا ستاسو ملک دی او دا ستاسو وطن دی او دا ستاسو معاشره ده. زمونږ عمر خو پته نشته چې ګنټم نور پاتې دی او که نه، هېڅ پته نه. مونږ عمر تیر شو، خو هسې خدای ته او د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ، سرونه دي در پورې، کاڼي در پورې نه دي تړلي. لږ په دې معاشره کې سوچ وکئ چې دا څه کېږي، دا ملک او دا قوم کم طرف ته روان دی، دا زمونږ ښځې او لوڼ او زامن کم طرف ته روان دي. د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ، لږ سوچ وکئ چې دا څه کېږي لګیا دی، مونږ ته څه پکار دي. دې ته سوچ وکئ. هغې نه پس بیا په مونځ کې اهدنا الصراط المستقیم وایئ، که نه دا اهدنا الصراط المستقیم ټکی کټ کئ. اهدنا الصراط المستقیم دا معنا دا چې یا به د لاس جهاد کې او یا به د ژبې جهاد. په لاس زور در کې نه وي، د یزیدو بادشاہي وي، نو د ژبې غذا به کې، په ژبه به وایي چې او قومه تباه کېږئ، او قوم هلاک شي، تباه کېږئ. دا څه کوئ؟ دا حاجي محمد امین صاحب دې خدای وبخي، هغه به وایي تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي، تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي، لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي، لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. جومات کې کېناسته او تسبیح راغستله، اوږده اوږده نفلونه کول، دا خو هر څوک کولی شي، لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. توره راوباسه او میدان ته راوځه چې بدبخت قومه تباه کېږئ. لګیا دې نه یریږئ چې کلي وطن کې د چا واده ته لاړ نشي یا مړي ته، مړی ژوندی به در سره خلق پرې، د دوی د خدای مړي ووایي، د دوی د خدای هغه ژوندي ووایي. زه نه درځم ستا واده له، ته زما واده له به نه راځې، خدای دې کور روان که چې را نه شي. زه د واده چاته ویم نه، نو ما له راځي ته، زه د مړي چاته ویم نه. بل کال زما تر مړو تاسو د جومات کې څوک ته خبر یې؟ دومره مې هم نه دي ویلي چې دعا وکړئ زما سکه تر مړ دی چې خدای وبخي، په تاسو مې دوام نه ده کړی. 2 میاشتې مخکې مې سکه د تره ښځه مړه وه، تاسو خبر یې؟ بس کلي ته لاړم او کوتې مو کنستو ورخښم، زه خپل کار کوه. دغه چل مې تره سره مو نه د بالا ماڼۍ کې څوک خبرو، نه د مالت کې څوک خبرو. بس ټلیفون راغی، زنانه مې ځان سره واغستې او ورغلم او خلاصې مې مړو مړو خبردار، د مړي خبر ګرځول خلاف سنت دی. چٹھے رولی مولانا بجلیگر کو مطلع کیا جاتا ہے کہ فلانے مر گیا، خوش ہوچے مر گیا. وَيَكْرَهُ إِعْلَامُ الْمَيِّتِ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْمَحَلَّاتِ. د مړي خبر ګرځول چې دی دا مکروه تحریمی دی، چې د مړي خبرونه به په ریډیو باندې او په ټلویزیون باندې او په اخبار کې فوټو ورکی او اخبار کې بیان ورکی پلانې مر گیا. نه، بس مر شو، دومره خلک خبر که چې قبر وکني او یو څو کسه جنازه وکړي. اوس په جنازه کې ولاړې، بل ورځ دلته یو جنازه و پکې ودرېږئ، خلک را روان دي، ودرېږئ. الله دې د مرګ په ناره ټپه شپ ولاړې دیم خلک ستړي.
اور سړی پکې خپلې ننګبرې جوړوي. بیا دا شیخان پکې چغوي صفونه سم کوي، بډې ووهئ بډې ووهئ، بډې نه پرتوګ وباسئ وایه پیښتې اوزه چې اوزه بالکل د سړیتوب د قطاره دا قوم وت نه مړی د سړیتوب دی او نه ژوندي د سړیتوب. په ولاړې او زما خو خپې خوږېږي په ولاړې هلاک اورېږئ را روان دي اورېږئ. تاسو وخورئ قرآن په دا جومات کې چې ناست دي، تاسو د خدای دیر سپارې قرآن ووئ چې د څومره مړو جنازې تاسو کړي دي. ستاسو په دې اړه کې درد پیدا شوی دی چې خدای دې مړي سره به بېګاله څه کېږي شوی دی. هسې د کوتک شا غوندې ولاړ یې چې دی جنازې کوئ د مړو. والله که دغه امام هم پیدا شوی ورشي دې کوټګۍ کې د دې جومات امام به ناست دي راویې باسي. تاسو پوه شئ دلته نری درد چې پولیس سړی ونیسي دومره منډه دې خپل مړي پسې والې ده چې د سره به بېګاله څه کېږي. پولیس خو به هم نیولي را نیولي یې که دومره منډه دې ووالي ودرېږئ خلک را روان دي جنازې نه یو نخره جوړه شي. بیا چې جنازه وشي کېنئ وروره کېنئ ټول کېنئ دوا ورته دوا تاسو د خدای او قرآن بیا ووئ چې هسې ملا سوچت کړي که دلته څه درد وي چې یا الله دی به بېګاله تا ته پیش کېږي معافي ورته وکړه دا درد ویړه کړي ټول منه او دعا ورته وکړئ چې خدای پاکي وبس. دا لفظ صرف په دې ژبه وي که د دغه ځای نه ښکته وي. او زه چې ورته دوا کوم چې دوا وکړي چې خدای پاکې داسې کړي دغه ته هم ګورم غوټې ته چې غوټه یې غټه ده که نه صابون ډېر دی که لږ دی. نو زمونږ مړي او ژوندي چې دي دا د مردودانو دي. مردود مو یا مردود ته نه فیت یا نه درود. وی مردود مړ شو نه دعا او نه پې درودو او مرګ څنګه او دلی کرا جمو یا کوئی رونے والا نہیں. مرګ ممدار اهدنا الصراط المستقیم لارې نه یو طرف ته یې. والله العظیم